السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سیم تاسو ورور تاسو ملګری عبدالجلال تاسو وګورئ A to Z الیکټرونکس یوټیوب چینل. یو ځل بیا تاسو په درون خدمت کې حاضر یم. دا زموږ سره سټپلایزر دی، کوم نیو ماډل چې کوم سټپلایزر راځي. اکثر زیات سټپلایزر چې کوم راځي نو هغه په آی ای په طریقې راځي، کوم عام بلاک کې په هغه کې راځي. نو هغې د جوړولو خو ډېره سمپل اسانه طریقه ده، په هغې باندې موږ ډېرې زیاتې ویډیوګانې جوړې کړي دي. خو دا داسې سټپلایزر دی چې اکثر دا د ماشین نه بغیر نه بیرته واپس ریونډ کېږي. تاسو کتلی شئ په دې کې دا تار چې کوم دی نو دا نه وځي، نه د دې څه پرمشته دی، لکه دا د ماشین نه بغیر نه ریونډ کېږي. دا په څه طریقې سره ریونډ کوو، د دې ټوټل طریقه به ترخیم ویډیو به زموږ سره د اخره پورې ضرور ګورئ. تاسو کتلی شئ بالکل دا یو سیټ چې کوم دی دا زموږ سره د تقریبا نیمایي حصه چې کوم ده دا د دې سوې ده، خرابه شوې ده. دا تاسو کتلی شئ دا سټپلایزر دی، تقریبا 3000 واټ دی او 4 ریلو والا سټپلایزر دی. دا کوم ورکمیټر چې دا هم سوي دي دا به بیا هم چینج کوو بیرته واپس، او بټن چې کوم دا هغه ټیک ده فی الحال. دا تاسو کتلی شئ دا 4 ریلو والا دې ته سرکټ لګېدلی چې کوم عام آی سی ته لګېدلي LM 324 آی سی ده هغه هلته لګېدلی ده. نو ګوره دې ته نیمه حصه سوې ده، دې ته چې کوم تار لګېدلی دی نو دې د پرایمري چې کوم پیله چکرې دي نو دا د 24 نمبر تار نه دې له ورکړي تقریبا 250 چکرې 250 چکرې دي. ټیک شو، دې له موږ 250 چکرې ورکوو. دا نیمایي چکرې چې کوم د پرایمري دا سوي دي، او دلته چې کوم زموږ سره به دی 12 وولټ دی. دا تاسو کتلی شئ دا د سرکټ چې کوم 12 وولټ دی. نو د دې لپاره پیله لوک یو دا تقریبا دې له بعد 15 چکرې پکار دي، 15 چکرې کې به دې له لوک راوباسو. ټیک ده، نو تاسو چې کله دا ریونډ کوئ نوره طریقه خو سمپل ده، تاسو بیا هم زده کولی شئ. خو اصل کې د دې مسله دا چې د دې د تار د ایستلو طریقه زیات ملګرو ته نه وي دغه چار دا په څه طریقې سره کېږي. نو ګوره تاسو به اول دا کم تار چې دا به تاسو داسې تقریبا 40 دغه به راواخلئ، د هغې نه به دا تاسو په دې طریقې سره تاو کړئ. بیا به دا تار چې په اوږدو اوږدو باندې راتاو کړئ، نه دا سایډونه به لږ کټ کړئ، په اوږدو اوږدو به دا تار راتاو کړئ. نو بیا به تاسو چې دا کله جوړوئ نو په دې کې ګورئ نه سیم اسانه طریقې دا وي چې بس دا په وتلو کې اسان وي. داسې نه داسې چې دا وباسئ که نه، ګوره دا زه کوم که نه داسې به کوئ، داسې نه داسې چې دا تاسو وباسئ که نه دلته به یې راولئ. نو په دې طریقې سره د دې دا وایډنګ چې دی نو دا مضبوط هم راځي او برابر راځي که نه. اکثر زیات داسې چې تاسو د بل غټ ریل نه خو دا داسې نه جوړېږي، نو لږه خواري پکې. خو لکه اصل کې مسله دا وي چې د دې سټپلایزر چې کوم ریزلټ دی هغه هم ډېر برابر دی. د دې میګنټ چې کوم دغه دی د سټپلایزر د دې ماشاءالله ریزلټ ډېر برابر دی. په دې طریقې سره به دا تاسو ریونډ کوئ. خو کوشش کوئ دا خو زه په دې ویډیو کې کوم، ګنې تاسو که یې خو په قلار قلار بیا دا په دې طریقې سره ریونډ کوئ. دا کومې چکرې چې دي دا ښه جوختې جوختې بیا داسې راټیټ کوئ په دې طریقې سره، نه داسې راټیټ کوئ، صحیح ده، داسې راټیټ کوئ. نو په دې طریقې سره تاسو دین دا تار راته وهلی شئ. ډېر سمپل اسانه طریقې ده. اصل کې د دې د ایستلو نه دا تار داسې راوباسئ، بس دا په اوږدو اوږدو باندې موږ ته موږ برابر کړی چې په دې کې نښلي نه، ازاد ازاد ګورئ نه په دغه طریقې سره دا تاسو دا کولی شئ. د دې چکرې تاسو حسابولی شئ. اکثر زیات دي دې تاسو مثلا زول تار کټ کوئ دا تاسو په دې طریقې سره کټ کوئ، بیا چکرې ټوټل حساب کوئ. ټیک ده، اوس چې د دې کوم چکرې دي د هغه وزن مطابق دې له موږ تار راوړی دی نو دې د چکرو د حسابولو هم ضرورت نشته دی. زول تار چې مثلا تاسو سره 150 ګرام وي تاسو له 180 ګرام راوړئ په هغه ګیج باندې که نه، ځکه چې سوی تار وزن کمی نو بیا د دې چکرو حسابولو ته هم ضرورت نشته دی. خو که چېرته دلته پکې دا زموږ سره اوس دا بچ دی کوم لوپونه چې راوتي دا تار په دې کې پیړ لګېدلی دی، په دې کې دا تقریبا 20 نمبر تار لګېدلی دی. ټیک ده، نو په دې صورتحال کې بیا تاسو چکرې لازمي حسابولی شئ، صحیح. دا به تاسو شمارئ چې دا تاسو بیا الټه رانشي، صحیح ده. دا اوس په دې طریقې سره ریونډ کوم، بیا ته نوره تر طریقه ښیم. ټیک ده، دا تاسو کتلی شئ په دغه طریقې سره دا زموږ سره پوره شو. لږ ټیم اخلي ځکه چې بیا ډېره زیاته ویډیو اوږده کېږي. دا تاسو کتلی شئ د دې دا چکرې چې کومې دي دا ډېرې زیات دي، تقریبا
280 چکرې دي 250 280 چکرې دي کنه دا چکر کې تاسو ته ښکاري یو خو دا په ماشین باندې راتاو شوی دی بل دا سنگل بس یو سایز راتاو شوی لکه پاسه بل دغه نشته کنه یو پورشن راتاو شوی ست د لیکون لپاره ټیک ده به دا د سره مونږ ټانک کړی دی دا کوم د 12 ولټ لپاره 15 چکرې دی راستلې دي ټیک شو دا موږ د ټانک کړی واغه تار دی یو د کې مونږ لوک راستلې دا کې به زموږ سره ټانک راغله نو دا زموږ سره دی اخرنی تار دی کوم چې دلته راووتو ټیک ده نو اوس به د شی کو کنه چې دا تاسو کله پیټ کوئ نو تاسو به د شی وکئ دا زموږ سره دی باډي دا تاسو کتلی شئ د دې سره خپل دا قابله راځي لاول به دا قابله په دې کې په دې طریقې سره پیټ کړئ ټیک ده دا چې تاسو پیټ کړو دلته زموږ سره دا کاغذ دی کې سوی دی خو تاسو به یو ګته راواخلئ داسې دا په دې سنټر باندې به دې ونیي پیټ کړئ ټیک ده خیر که تاسو ګول کټ کوئ که داسې کټ کوئ څه فرق نه کوي ټیک ده بیا به راشئ دا تار چې کوم دی دا به داسې کېده وي ټیک ده دا دوه تارونه چې کوم دي دا د 12 ولټه تارونه چې کوم دا په دې پسې بیا ولګوئ اول به راشئ دا به ولګوئ داسې خو تاسو به یو کار بل وکئ دلته زموږ سره کوم دا تار دی که نه نو دا به اوس مونږ ټیټ کوو لکه اکثر دا بیا راخیږي که نه دې نه به سلیو تاوو صحیح طریقې سره دلته چې کوم دا تارونه دي دا به تاسو ټانکه کوئ بس صحیح ده دا به کاویا باندې مخکې ولګوئ چې بیا ورته وروسته څه مساله نه وي دا به ټانکه کوي دا به ښه په صحیح طریقې سره ټانکه کوي تاسو ښه پول قلعي بوله ورکوئ دا پکې زموږ سره یوه ټانکه وه دا به هم قلعي کوي دا زموږ سره ټانکه شو دا چې کوم سلیوګان دي دا به داسې بېرته راښکته کړي ټیک شو بیا به دلته داسې شی وکئ که نه چې دا پټۍ به راواخلئ دا به داسې تاو کړئ دا زموږ سره پیرنی تار دی ټیک شو داسې ونیسئ چوټه اول به تا پټۍ تاسو تاو کړئ د هغې نه بعد به بیا سلوشن ټیپ داسې یو پټۍ ورکړئ چې دا مضبوط شي ټیک ده ټیک شو د هغې نه بعد به بیا راشي دا به باډۍ کې ور فټ کړئ داسې بیا ور فټ کړئ دا زموږ سره دا کنیکشن دی لاولی خو لاندې به ورته خیال وکړئ چې دلته کوم ګته ده چې هغه په صحیح طریقې سره راشي بار بار دې رانه شي ټیک ده د هغې نه بعد به راشي بیا پسې دا ور فټ کړئ ټیک شو دا به داسې توله ته راولئ چې دلته دواړه ټیټ کړي اورئ یعنې دې سنټر ته به یې راولئ لاندې به ترې کاغذ شته دی هم خو تاسو به ترې یو ځای کاغذ نور هم ورکئ چې بیا شاټ کېدو څه خطر نه وي د هغې نه بعد بیا په دې باندې چې کوم خپل نټ وي دا به پرې ضرور راټیټ کړئ دا به پرې ښه صحیح سره راټیټ کړئ دا به ښه په صحیح طریقې سره راټیټ کړئ چې بیا اواز نه کوي ټیک شو دلته چې کوم دا پتری دی که نه نو دا پتری بیا په دې باندې داسې د سرکټ راټیټ کړئ په اخره کې صحیح لاول به کنیکشن یې ولګوئ بیا په دا سرکټ راټیټ کړئ
اوس دلته زموږ سره چې کوم پیرنی کنیکشن دی که نه دا کوم کنیکشن چې دی دا عام سټپلایزرو کې چې کوم کامن کنیکشن وي د بار نه کرنټ راغلی دلته لګېدلی یو بیا آوټپوټ سره هم لګېدلی که نه نو بلکل این سیمپل دا د بار نه تار راغلی دا یو دلته دې اے سی پلګ ته لګېدلی اے سی پلګ پسې به اوس دا ولګوو ټیک شوه د دې دا سر به خالي کوي پسې سر داسې به سپین کوي دا زموږ سره کمپلیټ شو بس دې کې دا کوم وولټمیټر چې پاتې دا به ورته موږ چینج کوو ټیک شوه دا کنیکشن تاسو کتلی شئ سرکټ چې عام سټپلایزر چې کوم د سرکټ کنیکشن یې بلکل په صحیح حقه طریقې سره کنیکشن دی خو بس د دې چې کوم دا بلاک دی دا مختلف راځي د دې دا وایډنګ چې دی دا لږ په دغه طریقې سره جوړول غواړي دا زموږ سره مکمل تیار شو تاسو کتلی شئ دې کنیکشن چې کوم دی هغه هم په دغه طریقې سره دی خو یو کار به تاسو کوئ چې هر کله تاسو دا سټپلایزر وسوځي نو د هغه تاسو دا ریلې چې کوم دی دا چینج کوئ ځکه چې اکثر دا ریلې چې کوم وي هلته لوډ هغه سپارک شي هغه وسوځي دننه پوینټونه دی یو بل څه شارټ شي دا لازمي چینج کوئ دې ته موږ دا ریلې چینج کړلې دا وولټمیټر یې ورته چینج کړلې بیا د دې ایډجسټ موږ وکړو او په دې وایرک په ذریعې سره تاسو کتلی شئ هر کله چې تاسو ایډجسټ کوئ نو په وایرک باندې به کوئ ټیک شوه اوس دا تاسو کتلی شئ دلته موږ ایډجسټ وکړو نو تاسو چې ایډجسټ کله کوئ د ریلې به ټولې پرې کوي چې وولټیج کله سیوا کړي ته به ته ګورئ که نه د دې ریلې نه به شروع وکړئ دا کومه ریلې چې دا کومه لو ریلې چې کوم ده ور دې نه به تاسو شروع وکړئ د دې اول به دې ایډجسټ وکړئ لکه بجلي به ورته مثلا 250 240 کوي ټریپ یې کوي 220 ته به راشي بیا به دا 200 بجلي به ورته په دې وایرک تیزوئ تیزیږي به بېرته به دا لکه مثلا 240 ته لاړه په دې باندې ټریپ شو 220 ته راړه بیا بس بجلي تیزه کړي 240 ته به ورسوي بیا بیا ټریپ کې بیا به 240 ته رسوي سټپ بای سټپ به دا ایډجسټ وکړي په دغه طریقې سره دې ایډجسټ دی وزه تاسو کتلی شئ بلکل برابر دی دلته زموږ سره وایرک دی زه اوس بجلي تیزوم تاسو کتلی شئ نه درې ریلې ټریپ شي دا څلورمه ریلې ده پیکس 220 ټو 220 بلکل برابر دی په دغه طریقې سره تاسو دا د دې ایډجسټ چې کوم دی هغه کولی شئ ډېره سمپل اسانه طریقه ده که چاته په سټپلایزر کې څه مسله وي نو بلکل زموږ دغه د وټساپ نمبر دی په دغه زموږ سره رابطه هم کولی شئ زموږ مطابق څه خدمت یې هغه تاسو ته کولی شو نو دا زموږ د نننۍ ورځې ویډیو وه که ویډیو مو خوښ شوي ویډیو لایک کړئ چینل کوم نه سبسکرایب کړئ چینل ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ چې همداسې معلوماتي ویډیوګانې تاسو ته په وخت باندې رسي چېرته هم چې اوسئ ښه د باد بریالي اوسئ د الله په امان